ابوالحسن نوري رحمت الله علیه ډېر لوی بزرګ دی، ډېر لوی بزرګ تېر شوی دی. نو یو ځل یو کښتۍ ته وخت، کښتۍ کې روان و، کښتۍ کې منګي پراته وو، اعلی منګي، قیمتي، مزفت، ډېر اعلی قیمتي، مقیره م ورته وایي، مزفته م ورته وایي. دا رنګونه یې وله ورکړي قسم قسم، 10 منګي. نو ده تپوس وکړه ورسره پولیس والا دي او کسان دي ورسره، خو خلکو یې لحاظ کو، د دې نیکانو عالمانو خلک خیال ساتي. حضرت کښېنه دې منګو کې څه دي؟ وایي دا شراب. وایي دا څه کوې؟ وایي بادشاه له وړو. کوم ځای نه راوړل؟ دا جي پلان کې باغ کې انګور اعلی قیمتي، هغه ځای نه مو راډک کړل او ډېر په حفاظت بادشاه له وړو 10 منګي دي. وایي ښه شراب حرام نه دي؟ بس هغه دغه ته یې وکتل په هغه کښتۍ کې چې د لرګي پروت و، اوچت یې کړو چې ډډه یې ورکړه، یو مې و او د بادشاه دي. لرې شه، بادشاه به خپل کار کوي. بل یې و، بل یې و، نهه یې ووال، یو یې پرېښود، نهه یې مات کړل. هغې غږ نه شو کولی چې دا خو د زمانې بزرګ دی، د خدای ولی دی، عالم دی، اوس که د نیسو موږ چې ته غرق او تباه نه شو. بادشاه له هغه یو منګي یوړو او بادشاه ته ریپورټ ورسېد چې صاحب موږ خو 10 منګي را به مخه کړي. ابوالحسن نوري رحمت الله علیه نهه مات کړي، یو یې پرېښود. پیری ولې؟ بادشاه ته یې پیش کړ، پولیس ګرفتار کړ. بادشاه ته یې پیش کړ، وایي زما منګي تا مات کړل؟ وایي یو. وایي تا دا جرأت ولې کوو چې زما منګي دې ماتول؟ نو یو خوا ته وي، یو الله بل خوا الله. یا به مې ته خوشحالولې، غلی به وم، الله به مې خفه کو، یا به مې الله خوشحاله و، ته به مې خفه کولې. نو بادشاه سلامه ستا قدر په ما ډېر دی، خو د خدای نه زیات نه دی. وایي ښه د اختیار چا درکړی چې تا منګي مات کړو؟ ټیک شو، دا منګي دې مات کړل، د اختیار خو ستا نه دی، دا خو ما په دې دپاره یو ډله جوړه کړې ده. هغه ډله به امر بالمعروف او نهی عن المنکر کوي. ته نشي کولی، تا له د اختیار چا درکړه؟ وایي ما له رسول الله مبارک را کړی. هغه کوم ځای درکړی دی؟ وایي هغه ما ته وایي چې من رأى منکم منکرا فلیغیره بیده. چا چې ناروا ولیدل په لاس پې بندوي. فإن لم يستطع څنګه دی فبقلبه، فبلسانه، په ژبه به بندوي. او فإن لم يستطع فبقلبه، ای فلیغیر بقلبه، زړه کې به دا سوچ کوي چې که طاقت مې کله پیدا شو نو بندو به، دا به وایي. ما له پیغمبر وایي ښه دې وکړل چې دې مات کړل. نه زه بس ټیک شو، تا له پیغمبر اختیار درکړه، خو دا یو دې ولې پرېښو؟ وایي دا لومبۍ مې د الله دپاره مات کړه چې الله خوشحاله شي، دویم مې الله له مات کړه چې ما خوشحاله، نهه مې مات کړل د الله، خو چې 10م مې و نو شیطان یې وسوسه راچوله چې خلک به وایي چې دومره تکړه دی چې د بادشاه منګي مات کړل. دلته د الله سوچ ختم شو، بل سوچ راغی. اب الله دپاره 10م چې مې ماتو، دا سوچ راغی چې نن به خلک زما ډېر صفت وکړي، دنیا به وایي چې ابوالحسن نوري هغه سړی دی چې د بادشاه پرې ونه ساتله او منګي وله مات کړل. نو په دې 10م کې نیت د خدای نو پرېمې. او د حضرت علي رضی الله عنه واقعه مثنوي کې مولانا روح صاحب رحمت الله علیه په اشعارو کې لیکلې ده چې یهودي راوغورځاو او په سینه وله کېناسته او توره یې راواخیستله او سر یې وله پرې کو، یهودي لاندې نه لاړې پرې تو کړې، اوچت یې پاسېده. چا ورته وی دا ولې توره دې وایي بل وخت کې به ګیرېږي، بیا به در سره ګور مست یې پرېږدم. چا ورته دا ولې لاړې در باندې وتوکلې، اوس خو یې د غوسه ډېره راوسته نو دې پرېښوده. وایي نه، وایي چې وختي ما راوپرځو او غورځو مې نو امې د الله نیت و چې الله خوشحاله شي، چې لاړې تو کړې نو خپل سوچ راغی، خپل انتقام راغی چې لاړې تو کړې، اوس دی چې د پرېږدم نو زه اوس د الله رضا ختمه شوه، دې وخت کې نه وجد. نیت به د چا کوو؟ د رب العالمین د رضا. مونږ له راځي چې الله خوشحاله شي، صدقه ورکړې چې الله خوشحاله شي، عمرې له ځې چې الله خوشحاله شي، حج له ځې چې الله خوشحاله شي. دا نه د یو سړي څه ګډوډ نوم و، لاړ حج له چې واپس راغی، خلکو ورته هغه خپل ګډوډ نوم بیا وی، یا لکه ما ته حاجي صاحب وایه، حج مې وکړه، لکونه روپۍ مې ولګوله، څه پورې ما ته همغه زوړ نوم وایي، ما خو دې نه وکړه چې خلک ما ته حاجي صاحب وایي. هر څه لاړل برباد شو. مونږ چې څوک کوي نو هغه ته خلک مانځي صاحب وایي، زکات ورکوي زکاتي صاحب ورته وایي. دا یو عزت دی لفظ، څوک ورته حاجي صاحب وایي، ښه خبره چې ورته حاجي صاحب وایي څه بده خبره نه ده، خو دې نیت له دې نه کوي چې ما ته خلک حاجي صاحب وایي. خالص د رب العالمین د رضا دپاره هر عمل چې مونږ کوو د الله رضا دپاره، او چې د الله رضا پکې ختمه شوه
او ثواب پکې نشته، د عمل دی بیا څه پیدا ده؟ دی وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې عمل کې نو د زما د رضا نیت وکړه، چې زه الله راضي کړم، او ښکلې نیت وکړه، مزېدار نیت وکړه، نور نیتونه د سر نه وباسه، او دا نیت وکړه چې زما رب زما نه خوشحاله شي په دې عمل. نو چې الله خوشحاله شي نو کمې به دستي، الله دې زمونږ په اعمالو کې اخلاص پیدا کړي. ګوره نیت قیمتي شي، ښه نیت وکړه، بس خراب نیت دې وکړه. صوفي صاحب قصه کړه، صوفي صاحب و شیخ الاسلام نامه عمره اوږده ږیره، د هغه په کلي کې ونه وه، خلکو به د هغه اونې سره څه د ناروا اعمال کول، چا به تورې ورته ازوی ځاندولی و، چا به ترې بچي غوښتله و، چا به بیماران به تلل د ونې د صاحب خرام لاندې به یې دننه اخوا کول. دا بدعات، دا ګناه، او ما فوق الاسباب کې چې د الله نه بغیر بل نه غواړي شرک. خلک به د ونې سره چا شرکونه او چا بدعات او دا ګناه. صوفي صاحب وایي چې د دې یو علاج دی ودای چې دا ونه د ویښه ووامه، ونه ووام جرله به ختمه شي د ګناه. تبرګې په اوږه چې په اوږه که د اونې نه روان شو، په لاره ورته یو سړی ولاړو، شیخ الاسلام څه کوي؟ صوفي صاحب یاروي دا ونه د خلک د ګناه عمل ورسره کوي او ټول دي خدای پرېښې دی، ونه یې راټینګه کړې ده. پخوا زمونږ په دې علاقه کې یو سوری شوی و، د مشرانو ته پته ده، ماشوم به ناجوړه شو، سوری شوی کې به یې ورومانډل او باقي به یې راوویسته، بس وایي دا جوړ شو. او یو بله ونه وه د دې کندې په دې غاړه وه، دې کندې ته د اتمانځو خلک ډب وایي، د دې په دې غاړه و پخوا. نو چې چا به تبه شو نو هغه ونې له به لاړه، نو هغې کې به ډولکې پروت و، ډولکې به یې راواخېست او غاړه کې به یې واچو، هغه تبې والا، او ډولکې به یې ډنګاو، او څه به یې وې د ډب د غاړې لاله زه راغلی یم تاله، چې ته مې خلاص کړه دې تبې د جنجاله. دا سندره به یې وې، د ډب د غاړې لاله زه راغلی یم تاله، چې ته مې خلاص کړه دې تبې د جنجاله. نو ګوره اوس به دې دا د تبې نه به دې خلاصوي؟ خدای جوړونکی دی که بنده الله، تبې نه به دې الله بچ کوي که بنده الله. عقیده درسته که ټیټ کا. او نو لازم یو دا قصې پیسې خلکو جوړې کړې ځانه. بهر کیف خالق و مالک زمونږ رب العالمین دی، جوړونکي بیمار راوستونکي زمونږ رب العالمین دی، ژوند او مرګ ورکوونکي د الله په لاس کې دي، عزت او ذلت دا ټول د رب العالمین په لاس کې دي. د الله د وحدانیت د توحید مضبوطه کلکه عقیده د الله زمونږ نصیب. نو صوفي صاحب وایي چې دا ونه وامه، دا خلک ناروا اعمال کوي چې دا بیخي ختم کړم. سړی ورته وایي دا څه کې ونه وی؟ هغې کې خو ښه کار هم شته که نه، سوری دی خلک چې دي ورته کښېني، څاروي ته یې لاندې تړي، خلک نیکي نه کوي. نه پرېږدم، خلک دې بل سوري ته کښېني او بس وامې اخواشه. ورته وایي ګوره څوک به سره جنګ وکړي چې موږ ته څاروي لاندې تړو، موږ ورته سوري ته کښېنو ته ونه وی، مه کوه، نیک بخته خپل نیک عمل کوه، خلکو ته وایه که د خلک ګلاره منې کوه، ونه سره وی ځان له جګړې ګورې. دی ورته وایي نه ته باندې خواشوم دا ونه وامه زه. او ورته وایي نه شي والي سره په جګړه شو، روان شو. چې روان شو صوفي صاحب ته برګې کېښوده او هغه سړي له خان مو کې لاس ور په دې ځمکې له راوبغاو، او سهولت یې ولا ورکړې. څه هغه داسې ته ما منې کې دا شرګي دا شی لر کوم چې راویې بغاو چې پرېښوده روان شو، سړی ولا بیا مخېله شو، ویې نه شي تللی، خوار شي یو ځل خو مې راوبغولې، بیا ولا خانګو کې لاس ورکړو، دا مازدیګر یې ولا د ځمکې نه راوبغاو او ښه یو سهولت یې م ورکړې. 3-4 ځله یې راوبغاو، هغه سړی ورته ویې صوفي صاحب یو خبره کړه، پرېږده بس ته به ما زورورې موږ دې ووالو ودې ډبولو خوږ دې کړو، یو خبره درته کوم اخري خوښه بیا خپله ده، 1 روپۍ به دله در کوم درهم، هر سار د بالښت لاندې به دې پروت، خو دا ونه مه وه. خلک یې سوري ته کښېني او څاروي ورته لاندې تړي، مسافرو ته اسانتیا ده، او ته خپله نیکي کوه، روپۍ به در کوم بچوله م ورکوه خلکو ته ورکوه. خو صوفي صاحب کې د روپۍ واورېدل که نه، درهم او روپۍ ډېر ناشنا شی دی. هغې وګارېده چې هغې وګارېده وایي خدای دې ټول دوزخ ته بوځي. مونږ به لګیو خپل نصیحت به ورته کوو، په تندر وله ولې ونه وامه هلکه روپۍ به خامخا وایي که نه وې وه
بس موږ به خلکو ته نصیحت کوو نه دا خپل کار دی کوي خلک څوک د چا قبر کې رسم اوس شی بل خوا لاړ چې روپۍ رالو دا شوه خبره واپس کور ته لاړ تبرګې کېښ او چې سار راپاڅېد بالښت یې وکړه روپۍ پرته ده درهم بس صوفي صاحب خوشحاله دی بل ورځ بیا پرته ده بل ورځ بیا پرته ده چې څلورمه ورځ چې بالښت اوچت کړه روپۍ نشته بالښت مالښت یې وڅنډه چې دا برک یې نه ننوتې ټولې مولې وڅنډله روپۍ کم ده تبرګي په اوږه کړ چې په اوږه کړ او روان شو اوس سړی ورته مخې ته څه کوې یاره دا ونه وامه ولې وې یاره دا شرکي اعمال خلک کوي هلکه مه کوه خلک دې لاندې سوري ته کښېني نه بس نه پرېږدم دا ستا پلار به لاړ شي په جګړه شو چې په جګړه شو هغه سړی پې زورور شو صوفي صاحب یې اوچت کړ او د ځمکې نه راوبغه او ښې یو څو لتې وواو دی بیا وایي ځم هغه بیا اوچت کړ او دا صوفي راوغورځو یو درې څلور ځله چې راوبغه او ښه لتې متې وله ورکړلې صوفي صاحب دې لکه ته څوک یې تا هغه ابلوزنې سړی خو نه یم هغه یم وی په دې فلسفه مې پوه کړه ابل اوس چې ما لاس در واچو ډېر سپک وې او رو به مې بغول اوس خو ظالم بچي غرده نه جوړ شوی اوس خو دې اوچتولی نه شم موږ له دې بیخه ویسته دا څه مسله ده وی ابلو چې وی زه شیطان یم د انسان په شکل درته ولاړ یم ابل رسته د خدای د رضا دپاره تلې نن د خدای دپاره نه د روپۍ نشته خدای دپاره تل نشته نن روپۍ بنده شوې ده نو چې د خدای دپاره الله به دې مدد کوي چې د خدای دپاره نه نو الله دې مدد نه کوي په ارام کښېنه را دې غوجه چې اوس دې نه کېږي چې دا مازدیګر دی ومه چې تس تس دی که اصل خبره د الله دپاره الله دپاره عمل کوه مدد به دې رب العالمین کوي یو ډېر لوی بزرګ تېر شوی دی حبیب عجمي سود خور او سود بیکو او خلکو له به پیسې ورکولې هغه اصل سرمایه به خلکو سره پرته و میاشت په میاشت پې دې سودونه راغونډول یو ځل کور ته راغی کور ښځې ته وایي ډوډۍ راوړوئ اسم نشته نن تا څه راوړي دي وی نشته وی اوس دقه دې ځم لاړ یو سړي له ورغې د سود پیسې ورسره وې هغه به خشاک خرڅو هلکه راکړه سود کې خشاک راکړه جیواله پنډې راوړه ویې غورځو بل نه لاړ هغه سره یې سود پیسې وې راوباسه هلکه پیسې زما سود غوښه پکې را غوښه یې ترې راوړه بل نه غوړي بل نه بل شی بل نه بل شی د سود په پیسو چې چا سره د سود پیسې وې هغې کې یو سودا راوړه کور ښځې ته ویې والی څه نشته خو چې په دې لاره به ته که نه نو د ماشومانو به ترې منډې والې هغه د حبیب سودخور را روان دی دې خوا شی ګورې که د ده ستورې در باندې راغې د خدای په غضب او په قهر باخته شو خلکو به یې د سوري نه ځان ساته هلکه لږ دې خوا شنغاڼې ته شه هغه سودخور حبیب بیا راغی منډه کې ماشومانو به ترې منډې والې او دې په دې پوهېده چې دا ماشومان زما نه منډې وایي او ما نه نفرت کوي چې کور ته یې هر څه راوړل ښځې ته یې وی دا باندې که غوښه مخ یې باندې کړه غوښه کې څمڅی وایي دې کې یو سوالګري سوال وکړو خیر راوړی د خدای پنو نو هلکه یو کټوی در یو څمڅی ورکړه د خدای نوم یې ظالمه درته واغېسته د الله د نوم نه حیا نه کې نو دا آواز ورکړه هغه دغه لا سوالګري لا وی دا خپل کار کوه وی وږې ما د خدای په نوم لرې شه موږ په دې ځان له محنت کړی دی کوڅه په کوڅه ګرځېدلي یو سنډا ګرځې را ګرځې او په تیارې پسې او د خلکو له سوالونه کې وی د خدای په نوم غواړم وی زه نشته ښځه ورته وی ظالمه د خدای نوم یې درته واغېست وی چپ دا یې د پلار مال نه دی دا ما ګټلی سوالګری لاړ چې سوالګری لاړ او ده غوښه پخه شوه او سکټوی ده اور نه کوزه کړه او پلیټ کې غوښه اچوله او سینګ یې غوښه راویسته او پلیټ کې واچوله ټوله وینه وه ښوروا ټوله وینه ده یا خدای پاکه ښځې ته ویه ښځې دا غوښه دا خو ټوله وینه ده دا څه وشو وی ظالمه ای ظالمه سوالګري د خدای نوم درته واغېسته نو تا هغه سوالګري د هغه حق د خدای په نوم ورنه که د خدای د نوم بېعزتي دې وکړه قدر دې ونه که نو الله د تا باندې مرامه کړه خدای در باندې ارامه کړه او یقیني خبره ده چې دا چا سره څومره مال زیاتېږي که نه او پیسه زیاتېږي
دا د حرص نور هم زیاتېږي. دا ګوره د رسول الله مبارک خبره ده چې پیسو زیاتېدو سره که یو سړی وي زه به بند شم نورې به نه ګټم، دا غلطه خبره ده. دې سره به د حرص نور هم زیاتېږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل کور ته راغی. چې کور ته راغی بیبي ته وایي د خوراک څه شته؟ وایي او. وایي څه دي؟ وایي تا له چا ګاونډی غوښه رالېږلې ده او هغه ما په تخت کېښودې ده. نو ما چې ته راشې ویې به یې خورې. ورېږه غوښه دله رالم. نو چې بیبي لاړه تاخچې له او پلیټ د غوښې راواغېستې، نو د غوښې په دې په پلیټ کې سپین کاڼی پروت دی. وی د الله رسوله دا خو داسې چلو شو؟ وی ولې؟ وی دا خو ګاونډی غوښه راوړه په پلیټ کې او ما په دې تاخچه کې کېښود، سر مې پې د پاسه کېښود چې دا به محفوظ پرته وي چې نبي علیه السلام مبارک راشي دا وله ورکم. اخو اوس ما راواغېست او پق پلیټ دی سر مې ترې لرې کړ چې مې وکتل هغه خو سپین کاڼی دی. رسول الله مبارک دې تپوس وی چا څه غوښتې خو نو څوک راغلی خو نو؟ وی یو راغلی. وی څوک و؟ وی سوالګرې. وی څه وې؟ وی اوږې یم خیر راوړی د خدای په نوم. نو مونږ ونه رټه، مونږ ورته وی الله د سره ښه شه، خدای دې وبخه. به سوالګرې پوه شو او ولې مو ته دا ټکې وې؟ مونږ وی د الله رسول به وږي څو ورځې په اکثر نارې تېرېږي، نو که سوالګري له ورکم نه به څه خوري. نو هغه مې ښه په خوشحالۍ رخصت کړه چې خدای دې وبخه او غوښه مې تاله وساتله. نبي علیه السلام وفرمیل وی دا دغه سوالګري حق و، دا دغه حق و، تا ورنه که مونږ له په سپینه تیږه بدل شو. زما وروڼو علما د دې یو مسله معلوموي چې هغه پیغمبر و، هغه ته خو په سپینه تیږه بدل شو چې د هغه خېټې ته لاړ نه شي. امونږ چې کله خورو یو سوالګرې سوال وکړي او تا شی ورنه که او ته یې خورې، دقه کاڼي خورې، خېټه کې دې کاڼي پراته دي. کاڼي څه سنګدیلي زړه سخت شي، بیا زړه کې بیا کلک شي زړه لکه د کاڼي په شان. دی بیا وایي یاره ما له خو جړا نه راځي، زه خو ډېر ذکر کوم او خدای یادوم او صاحب جړا نه راځي. یاره جي بیت الله ته ودرېدم او مقام ابراهیم سره ودرېدم او میزاب رحمت لاندې ودرېدم او د بیت الله دروازې سره او چې کوم خاص دی د ملتزم هلته ودرېږم، خو ما له جړا نه راځي. ولې جړا نه راځي؟ پر دې حق دی په دې خېټه کې دننه پروت دی او ستا زړه هغه پردي حق زړه یې دله د کاڼي کړی دی، نو تاله به جړا د کوم نه راشي؟ نو هغه خو چې مونږ وخورو مونږ ته خو په ظاهر کې غوښه ښکاري، وجود راله سخت کې راله سخت کې، خو رسول الله مبارک باندې خدای دغه خوراک خوري نه، نو هغه ته ظاهر کې خدای خو چې دغه کاڼی. سوالګری چې کلم سوال وکړي او د الله نوم درته والي د خدای په نوم، نو وله څه ورکه. زما خو یو بل عادت دی، بعضې داسې عادي سوالګري وي، هغوی وږي نه نار نه، هغوی سره پیسه ډېره زیاته وي. ماشومان واړه واړه داسې ګرځي په دې لارو کوڅو کې، په دې پیښورونو کې څوک ګاډي پاکوي او سوال دنه کوي، پیغلې جنکۍ ګرځي او سوال کوي. زه وایم دې خلکو له مه ورکوه، رټیم ما دا په سوال مه بلده و دا ماشومان چې تم ورنه کې بلم ورنه کې بلم ورنه کې، ځان له بس روزګار پیدا کړي. او چې تم ورکې بلم ورکړي چې یاره ماشوم دی ورې غړه کې هم پې رحم راشي، نو به د سوال بلدي وګرځي، بیا وروسته د خلکو نه غلاګانې کوي. یا دغه پیغلې جنکۍ چې په دې ښاریو کې ګرځي او درنه سوال کوي، مه ورکوه وله، رټم ما. د خدای د نوم احترام په خپل ځای دی. ولې دا چې سوال سره بلې دي سبا په ګناهونو سر دی. بیا پیغلې جنکۍ دي په پارکونو کې ګرځي او په لارو کوڅو کې ګرځي، او چې تم نه ورکې بلم نه ورکې کور به کې دی نه به راوځي. او که پې پوه شو چې دا ماشوم خو سړی په اندازه پوهېږي، دا ماشوم خو محتاجه دی، مور بچته یتیم دی، څوک به نه ورکوله. چې پوه شوې چې دا زنانه ده او دا محتاجه ده، ډاکټر ته محتاجه ده، په اندازه سړی پوهېږي، انسان ګیا نه خوري په دې پوهېږي، بیا وله ورکه. خو د خدای په نوم شی ورکوه او رټل به کوه. او که د سره نی بس وی خدای دې وبخه. یو سړی او ښځه ناست دي په یو کور کې، او د دې ښځې خاوند یو بل سره محبت ډېر زیات دی، او خاوند یې شوم دی شوم او ښځه یې سخي ده. سوالګري سوال وکړئ خیر راوړئ خدای مو وبخه، د الله په نوم راکې. دې ښځې زر پلیټ ده ښوروالو د غوښې نه ډک کړه او روټۍ پې د پاسه کړه او سوالګري له وړي. خاوند ورته څه کوې؟ وایي د خدای نوم یې وایي کېره د پلار د پوره دی راوړه داسې وړه پې زما شین شو په نورونو منډې زه وم مزدوري زه کوم
او بس د پلار کور دی دغه دی ډکه کړه کاسه د غوښې نه او سړي له وړې کوي دیم زم خدمت کوم دیم کوي زمړ ډیواب را پیدا کوم دې سره پاره سوټا ګرځي دې دیم را پیدا کوي که وي دا هلکه نشته سوالونه مه کوه ښځه نیکه ښځه وایي د خدای ظالمه دې سړي ته مه ګوره د خدای نوم ته وګوره دې سړي ته مه ګوره چې غټ کټ دی د الله نوم ته پرېږده د الله نوم بس زما مال دې نه یې ورکوم سړی غریب رخصت که او ښځې ته یې کېږده دا کټوی دا ښوروا او دا غوښه واچو په دې کټوی کې ډوډۍ کېږده ډېره موده پکې تېره شوله د ښځې خاوند روانه راغله په بله مسله روانه راغله چې روانه راغله دې سړي دې ښځې ته طلاق ورکړه د طلاق یې ورکړه بس هغه د کوره لاړه پلار کره بل ځای خاوند و هغه خاوند ډېر نیک سړی و ښه سړی و هغه شان ګټندویه خو نه و دا خو ښه سړی و نیک سړی و ناستی دا دویم خاوند سره دا ښځه ناسته سره روټۍ خوري دقسې یو سوالګرې راغی یوازې وکړه خیر راوړی خدای مو بخښه دې ښځې ویې چې یاره هغه بل خو زه رټلی وم هسې نه چې زه بیا کاسه ډکه کړم دا سپېره مې ونه رټي چې د ما مال ولې خلک وله ورکې نو دا لږه غلې وه دا خاوند ورته وایي هله شابه پلیټ ډک روټۍ ورسره واله د خدای نوم چا واخیست هله در وله وړه او ښځې ګورې زما مال دی په دې ځان پوه که چې چام د الله نوم واخیست او د نه غوښتنه وکړه نو هسې به نه رخصتې لږ شی به له خامخا ورکې خو ورکوه د خدای د نوم قدر پکار ښځه خو لا ښه وه سخي ښځه ده خاوند یې هم سخي دی چې کټوی نه غوښه ښوروا راواخیسته ترکاري روټۍ هم راواخیسته او بار ووته دقه ده چې لږ پس دا ښځه راله په دې سترګو کې اوښکې کرکړی ګرځي ای سړي یو ناشنا شي مې ولیده وی څه دې ولیدل وی هغه سپېره چې ما وله هغه روټۍ یوړه ترکاري دا خو زما هغه زوړ خاوند و ما ته خو ډېر فریاد وکړه چې ښځې زه خو تباه شم غرق شم مال غرق شوی تباه شوی دی هېڅ هم نشته او د خدای خاطر وکړه ما له نوړی روټۍ راوړه واخله دا روټۍ اخو هغه سپېره زما هغه خاوند و اخو غرق شو فقیر شو مسکین شو دا خو هغه و دا څه مسله پېښه شوه خاوند ورته څه وایي وی د دې نه ته ناشنا ویمه وی د دې نه به څه ناشنی وی که دې خیال و نو ته د سره ناسته وې روټۍ هم خوړه او یو سړي سوال وکړه او تا روټۍ او ترکاري راواخیسته خاوند دقه خاوند ته وی چې مه ورکوه مه ورکوه یاد دې دي وی هغه زه ومه زه اما سوال کړی درته ولاړم تاسو راله څه رانه کړل ما له هغه مال خدای هغه نه واخیست ما له هغه خدای راوسته د هغه در کې زه ولاړم نن خدای زما در ته ودرو هغه را نه کړو د ماله کې خدای واچولې چې ورکوه واله د خدای د نوم احترام کوه دا رزق او دا مال دا زما ستا په لاس کې نه دی دا د زنګ په لاس او سړی به ډېر زیات مالداري په داسې غضب او قهر به ووړي چې ټول مال به تباه او برباد شي خالی لاس به پاتې شي او یو سړی به غریبي وس به نه رسېږي الله به وله رزق ورکړي مال به وله ورکړي سخاګانې به پکې کوي الله به پکې خوشحاله جومات به پکې جوړوي حج له به ځي عمرې له به ځي نیکانو سره تعاون به کوي مدرسو سره مدد او تعاون به کوي نو دا رزق دا د انسان په لاس کې نه دی ښه رزق د چا په لاس کې دی د پروردګار د خدای په لاس اوس که یو سړی ډېر هم ګټندوی دی او ډېرې پیسې هم ګټي او په دې سر کې یو نرۍ غوندې راګي وشلی د پوټینۍ غوندې یو ډاکټر صاحب خبره کوله انسان په دې سر کې یو پوټینۍ غوندې شی د انسان د دې نوک عمره دی د انسان د نوک عمره یو پرده ده په دې سر کې او د هغې نوک عمره پردې څه کار دی د انسان چې دا ګرمي یخني پیژني د هغې کار دغه ډیوټي ده دا ته چې ګرمي پیژنې یخني پیژنې لوږه پیژنې تنده پیژنې موړوالی پیژنې خوشحالي پیژنې خفګان پیژنې ګرمي مې وشوه یخني مې وشوه پکي لزم واورې لزم او بس کم ډوډۍ ته مې زړه شو خفه شوم خوشحاله شوم دا د هغې پردې ډیوټي ده هغه د انسان د نوک عمره هغه پوټینۍ پرده چې ده دې ته چې کم رګ تللی دی رګ هغه څونه رګ دی هغه چې په بالپین کرښه راکاږي په بالپین او هغه درې ځایه کې دومره نری رګ وتتلی د بالپین هغه کرښه چې درې ځایه کې هغه نو که دا رګ 10 منټه بند شو که نه 10 منټه بس بیا به انسان نه په ګرمۍ پیږي نه به په یخنۍ پیږي نه به په لوږه پیږي او نه به بیا
په تنده پوهېږي، بیا به انسان په هېڅ باندې هم نه پوهېږي، بیا به نه په خوشحالۍ پوهېږي او ډېرې لیونی به شي انسان. خو که لس منټه دا رګ بند شو، دا نری رګ، نو یو سړی خو زه ډېر مالدار یم، کارخانهدار یم، بلا پیسې ګټم، نیکبخته ظالم بچی که دغه رګ دې دا نری غوندې بند شو، بیا به څه کوې؟ اسپتال کې به پروت یې، ډاکټر وایي کوما کې پروت دی، بې هوشه به پروت دی. بیا هغه بچي چې ته ولې دا مال ګټې او دا خراب او د سودونو پیسې ونه ګټئ، هغه بچي به وایي یاره مولوي صاحب بابا کټ کې پروت دی او ډېر تکلیف دی ورته، دوا وکړه چې خدای پرې رحم وکړي، الله دې جوړ کړي. نه جوړېدو سوال ولا مه کوه، جوړېږي نه، چې خدای زر رحم پرې وکړي. رحم څه معنا؟ چې زر د ځمکې لاندې شي موږ دې خلاص شو. والله که دا بچي دې په کار چې خفه کېږه ما، تجربه مې ده، ومې لیدل واومېرېدل، مسلې مې واورېدې، هر څه مې واورېدل چې طاقت ته کي کله او بچو له ګټې بچی دی چې مور د مور خدمت وله کې بچی دی، چې د ده څوکیداري کې نو بیا دې بچی دی، چې ماشومان بچي وله لوبی په غېږ کې دا دې بچی دی، چې غوا وله ساتې دا دې بچی دی، چې اټی بټ وله کې دا دې بچی دی. او که د دې نه پرېوتې که نه بس بیا به وایي بس خدای پاکه په بابا رحم وکړي، خدای خپل فضل پرې وکړي. هغه خو شرمېږي چې وایي چې خدای زر یې مړ کړي، خو مطلب یې همدغه وي چې خدای فضل پرې وکړي، آخرت ته یې ولېږه چې مونږ ته خلاص شو، دې جنت ته دې وکړه دوزخ ته دې، خو چې مونږ ته خلاص شو. دې بچو له مونږ سودونه کړ. یو بل هم درته وویل، د خاوند ناست و، یو سوالګر یې پرې راغی، سوال یې وکړه خدای مو بخښه وږي ما. دا ښځه یې راپاڅېده او دې سوالګرې له شی ورکوي، خاوند یې همغسې بې وقوف دی، ته څه کوې؟ هغه سوالګرې له شی کښېنه، د پلار د کوره دې راغلې ده، هر وخت زموږ لکې دا خو چې ته هر چا له ورکوې خو دا سامان به خلاص شي. ظالمه ده، خدای نه وایي واغې شوي په ارام کښېنه، دا مه ګټې ده، د پلار د کوره نه ده راوړې. سوالګرې پاتې شو، دې خیمه کې ودوانه چې سماسته سوالګرې لاړه، نو هلته کې نور دوه کسان په خیمه کې ناستو، وایي خدای خیر راوړی، خدای مو بخښه. نه ښځه اوس هلته خو ښځه ښه وه، سړي دغه شوم، دلته اوس ښځه هغه سوالګرې ځه نیکبخته، بس سوالونه یې ښځه ورته وایي، خاوند ورته وایي د خدای ظالمې، د الله نوم یې واخېسته، مال خو د پلار نه زما دی، نه مه ورکوه، دا به دې کار ځان مزدوري کوي، روزګار دې کوي که نه، ګرځي او په خلکو نه سوالونه کوي. ښځه وایي مه ورکوه، خاوند وایي مال زما دی، سامان یې راوارېست او سوالګري له یې ورکړه، او سوالګري وخندل. سړی ورته ولې وخاندې؟ یاره وایي ساله وړې غوندې قصه مې ولیدل، وایي هغه خیمه کې ښځې سخي وه، شی یې راکو، مال یې راکو، او سړی شومو، جګړه یې ورسره وکړو، د لاسه یې ته شی واخېست واپس، او دې خیمه کې اوس څه سخي ښځه شومه ده. ښځه وایي مه ورکوه ته راکې. نه سړی ورته وایي هغه ښځه زما خور ده او دا د هغه خور ده، ما خور ده، وینه په ما په ما کې او په هغې کې د یو مور پلار وینه چلېږي، زما خور ده، زه هم سخي مغه هم سخي، او دا د هغه خور ده، څنګه چې هغه رزیل دی او شوم پړق دی، دارنګې دا هم رزیله ده او شوم پړق ده. خبره مې دې پورې کوله چې سوال ښه شی نه دی، سوال نه هم ځان ساتې، خو که د سوال هم ښه شی نه دی. ولې؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحابي دی، حضرت حکیم ابن حزام رضی الله عنه، هغه یو ځل راغی د نبي علیه السلام نه سوال وکړ، ور یې کول، دوباره بیا سوال وکړه، بیا ونه ورکړ، دوباره بیا سوال وکړه، بیا ورکړه، بس نبي علیه السلام ورته حکیم وایي داسې مه کوه، الید العلیا خیر من ید السفلا، بره لاس غوره دی د لاندې لاس نه، ورکړه کوه، غوښتل مه کوه. لاندې لاس دا معنی چې غوښتل مه کوه، سوال مه کوه، که څوک درکوي نو خیر دی هغه اخله. هغه حدیث پکې موجود دی، حضرت عمر فاروق رضی الله عنه فرمایي یو ځل ما له نبي اسلام پیسې راکړئ، ویې ما ورته چې آته افقر من الله رسوله، زما نه بل کوم محتاج هغه لی ورکړه، زه د وخت کې محتاج یم. وی علیه السلام وفرمایل خذه واخلع فتموله، خپل مال او خپل ملک یې وګرځوه، ثم تصدق به، که ستا ورته حاجت دي نو بیا ته بل له ورکړه. کبر مه کوه چې څوک شی درکوي، انکار مه کوه، خامخا اخله، حاجت دي ښه، او که حاجت دې نه نو خیر دی ویې اخله بل چا لی ورکړه. نو الید العلیا، بل له ورکوونکې خیر من ید السفلا، څه معنی؟ د سوالګري نه، چې دی ورته ووایي
او حکیم دا خبره واوره چې څوک سوال کوي دې دپاره چې د خپل مال ډېر کم دولت پې ډېر کم دله به خدای په دې مال کې برکت چېرې وانه چي حکیم ابن حزام رضی الله عنه صحابي دی وی د الله رسول نن نفس باس قطعا د چا نه سوال نه کړو د چا مال به کم نه کم چې د دې سوالونه وکړو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه زمانه کې حکیم ابن حزام بیا راغوښته وی راشه د خپله تنخوا دیواله وي د نه د بیت المال هغه خپل حق به یې نه اخېسته عمر صاحب راغوښته وی حکیم راشه خپله تنخوا دې جمع شوې بیت المال کې واله وی نه علم بس ما رسول الله مبارک یو ځل فیصله کړې ده چې اخېستل به د بل اگر چې حضور پاک ورته دا مطلب نو هغه سوال مه کوه خو هغه دونه په هغه جذباتو کې او په پیغمبر د خبرې په منلو کې یو انتهایي محبت ته لاړ ورسېد چې بیا به یې هغه خپل حق هم نه اخېسته چې بادشاه به ورته د بیت المال نه ورکړه او مشهوره واقع ده یو سړی راغی او د پیغمبر سامنے سوال یې کو مجلس کې خیر راوړی رسول الله مبارک ورته وی کور کې سره څه شته وی نه صاحب کور څه نشته وی لاړ شه وګوره چې هر څه کور کې راوړه چې کور ته لاړ د لرګي او جامو هغه یې راوړ یو کاسه او یو زوړ یو کمبل شانتي و چې سړی اغوندي مو په ځمکې یې ځان ته اچوي هغه یې هم راوړل نبي کریم صلی الله علیه وسلم هغه کاسه او څادر لار کې ونیول وی من یشتري هذا دا به څوک ویلی یو صحابي وی زه علم صاحب په 1 روپۍ 1 درهم من یزید علی هذا دینه زیاتې به څوک ورکي بل صحابي وی دی انا خذوه بدرهمین دی په 2 روپۍ درهم عالم نبی علیہ السلام هغه له په 2 درهمه ورکړل کاسه او هغه کن کمبل او بازار نه پې تبر واغېست یا ترخز یا تبر او لاس کې ولا واغېست په هغه پیسو او بخپلو مبارکو لاسونه یې ولا په هغه تبر یا ترخز کې هغه لاس کې کلک که وی زه ځنګل ته خشاک که وروړه او رسۍ ولا واغېسته زه ځنګل ته خشاک که وروړه چې اودې نه وینم یو څو ورځې ځه بس سړي رسۍ هم واغېسته او هغه تبر یا ترخزه څه چې یې واغېسته او ځنګل ته له ځنګل نه به یې خشاک راوړه او خرڅو به خشاک به یې راوړه او خرڅو به څو ورځې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه غیب او بیا راغی وی صاحب دونه پیسې مې ګټلې دي زه اوس کمبل هم پې واله لوښي هم پې واله او سامان هم پې واله نو زما وروڼو بنیادي څیز دا دی یو د خدای د نوم به احترام کو ان شاء الله العزیز